نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين الآية. یو ملګری تپوس کړی د پټکی باره کې چې آیا پټکی په سرول دا سنت دی او که سنت نه دی، او دغه رنګې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه د پټکی په سرولو مبارک کې چې کوم احادیث مروي دي یا د هغې د فضایلو باره کې چې کوم احادیث مروي دي چې په پټکی سره موږ دومره ثواب لري، آیا دغه حدیث ضعیف دي او که دا صحیح دي؟ نو دې نننی درس کې به انشاءالله الرحمن د پټکی متعلق چې څومره مسائل دي انشاءالله الرحمن اختصارا به هغه ذکر کړی شي، ځکه دې باندې علما کرام متعدد رسالجات لیکلي دي، کتابونه پې لیکلي دي، دغه یو مختصر ټیم کې بیانول مشکل کار دی. خو زمونږ درس کې به مونږ انشاءالله الرحمن یو څو خبرې کوو. پهله خبره به دا کوو چې دا پټکی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه ثابت دی او که ثابت نه دی. انشاءاللہ دې باب کې به روایت راشي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه هم پټکی په صحیح احادیثو کې ثابت دی چې په سر کړی دی، د صحابه کرامو نه هم پکې ثبوت راغلی دی، دغه رنګې د تابعینو نه هم په دې کې ثبوت راغلی دی، تبع تابعین نه هم ثبوت راغلی تر یومنا هذا پورې. نننۍ ورځې پورې د مسلمانانو د صلحای کرامو دا نښه ګرځېدلې د مسلمانانو دا شعار دی چې هغې به پټکي په سره وي، او د ملایکو هم چې کوم دی دا نښه ده چې هغې هم پټکی په سر کړی دی، او وروستو به دا حوالجات راشي. بله خبره به دا واضحه شي چې کوم احادیث مبارکه چې د پټکی په فضایلو کې وارد دي دا ضعیف دي که صحیح دي، مګر چې په بعضو سندونو باندې علما کرام جرح کړي دي، ضعیف ورته ویلي دي، لیکن بعضې نور روایت هغه داسې دي چې هغه خالی وي د جرح نه، هغه صحیح وي. نو لہذا کله چې د حدیث طرق متعدد شي نو دا حدیث په هغې باندې د حسن درجې ته رسیږي، دا مقبول وي، د دې نه استدلال صحیح وي، دا د علما کرامو متفقه قاعده ده. او دې باب کې به انشاءالله د ملا علي قاري په حواله باندې موږ ویو چې هغه لیکلي دي په هغه خپله رساله کې کوم چې لیکلي المقالة العظبى فی العمامة والعظبة، په هغې کې ویلي دي چې دا حدیث چې کوم وارد دي د پټکي باره کې دا متواتر معنوي دي، دا تواتر معنوي ته رسېدلي دي، هلته هغه دا خبره کړې ده. بعض علما کرام اقوال به نقل کو چې پټکي ته د سنت مؤکد نسبت کړي، او دغه رنګې بعض احادیث مبارکه لکه د مجمع الاوسط په حواله باندې ووایو، امام طبرانی رحمت الله علیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک یو صحابي لیږو په غذا باندې پټکی ورته ویلو ووهلو او بیا ورته ویل چې دا ستا د نبي سنت دی، او دغه رنګ ابن عمر رضی الله عنه تپوس وشو چې پټکی سنت دی که نه دی، هغه ته جواب ورکړو چې او دی سنت دی، د عمدة القاري په حواله باندې به وروستو راشي. دا یو څو خبرې به د پټکي واضحه شي چې پټکی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سنت دی. بعض علما کرامو ته سنت مؤکده ویلي دي، مشایخ کرام صوفی کرام ورته هم سنت مؤکده وایي، او دغه رنګې په دې باب کې ډیر احادیث وارد دي. یوازې ملا علي قاري په دغه خپله رساله کې 42 احادیث هغه راوړي دي په فضایلو د امامې او د پټکي شریف دي. نو که دا پټکی په سرول داسې وړه خبره وی نو 42 احادیث هغه مبارک راغونډ کړي دي چې نورو کتابونو کې 60-70 احادیث تقریبا چې کم دی د دې په باره کې هغه زما د نظر او زما د کم علمۍ په مطابق ما ولیدل، نور خو علما کرام دغو ته به د ما نه ډېر معلوم وي. نو لہذا دا چې دومره وړه خبره وی دا دومره احادیث په دې باره کې څه کوي. او بل حدیث پاک کې بیا مبارک فرق د مسلمان او د کافر په مابین کې دا ښکاره کړی چې مسلمان سړی به هغه پټکی وهي ټوپۍ د پاسه، او مشرک کافر به نه وهي، کافرانو دغه شعار نه دی. هغه حدیث پاک کې راځي، هغه حدیث باندې کومه جرح ده د هغې جوابات علما کرامو په خپل زبانې کړي. نو زه بلا تاخیر دغه مختصر خلاصه بحث نه شروع کوم. نو اول استدلال چې موږ کوو د قرآن کریم د دې آیت کریمه نه کوو په ثبوت پټکی باندې
اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے سورت آل عمران 125 آیت کریمہ کی یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکة مصومین. ترجمه دا ده چې الله تبارک تعالی به امداد وکړي ستاسو په 15,000 فرشتو باندې چې دا به نښهدارې وي. په دې مصومین باندې علماء کرام لیکي، مفسرین کرام لکه تفسیر ابن ابي حاتم لیکي په دې آیت کریمه باندې چې د دې مصومین نه څه مراد ده. نو دی فرمای چې په دې آیت کریمه کې مکحول فرمای قال هي العمائم، د دې مصومین نه مراد پټکی دي، یعنی دا 15,000 ملائکه چې الله تعالی را لېږلي وي د مسلمانانو د مدد دپاره په دې 15,000 واړو په فرشتو باندې په سر باندې پټکي وو. او په دې آیت کریمه چې څومره تفاسیر تاسو ګورئ نو هغه به انشاءالله الرحمن دا خبره لیکي چې دغه ورځ باندې چې کوم د مسلمانانو د مدد دپاره دا فرشتې راغلې وي نو د دې په پټکو د دې په سرونو باندې پټکي وو، د چا په سر باندې زیړ او د چا په سر باندې سپینه او د چا په سر چې کومه د نور قسمونه. په دې باندې که تاسو څومره مفسرین په دې آیت کریمه د سورت آل عمران 125 باندې راواړوئ نو د هغې پټکي ثبوت ترې نه کېږي. د دې آیت کریمه نه د پټکي هغه ثبوت چې کوم دی واضح دی، ځکه ملایک چې کوم راغلي وو هغه ملایکې هغه په پټکو سره راغلي وي. او بل آیت کریمه چې هغه موږ په دې باب کې استدلال تی کولی شو، الله په هغې موږ ته امر کړی چې خذو زینتکم، تاسو ونیسئ خپل زینت او خپل لباس عند کل مسجد. غالبا چې داسې الفاظ راځي که نه، نو د هغې نه هم موږ استدلال کولی شو په دې شان سره چې پټکې په لباس کې داخل دی او پټکې زینت دی. نو په زینت باندې د هر مانځه په وخت کې الله فرمایي چې تاسو د هر مانځه په وخت کې هغه زینت چې کوم دی خپل کوي، نو پټکې زینت دی، لہذا دا خپلول پکار دي. دغه آیت کریمه نه په دې مو استدلال کولی شي. په دې آیت کریمه هم چې تاسو تفاسیر راواړوئ نو د هغې نه استدلال د پټکي شریف کولی شي. دا خو استدلال شو په دې خبره باندې چې د قرآن کریم د دغه آیت کریمه نه چې فرشتې کمې راغلې وي 15,000 په دغه باندې پټکي په سر باندې پراته وو او دا د فرشتو چې کومه دی نښه شوله. او وروسته بیا نور احادیثو کې راشي چې پټکي په سرول دا د فرشتو نښه ده. اوس نبی علیه صلات وسلام مبارک د پټکۍ په سر کړی دی، د هغه مبارک سنت طریقې زموږ استاذ دپاره چې کوم دی کامیابي هم په دغه کې ده. که د بخاري شریف روایت دی نبی علیه صلات وسلام مبارک فرمایي، دا بخاري شریف راوړی دی په جیلیک صفحه 6 باندې. انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی، نبی علیہ مبارک فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. تاسو کې کامل مسلمان تر هغې پورې څوک نشي جوړېدی تر څو چې نبی علیہ السلام فرمایي زما سره زیات مینه محبت ونه ساتي د خپل مور پلار نه، د بچو نه، د ټولو خلکو نه سوا. نو مبارک سره محبت کول چې کم دی دا څه شی دی؟ د هغه مبارک اتباع کول دي. د هغه مبارک چې څنګه قول دی، فعل دی او څنګه مبارک چې کوم د لباس دی، دغه لباس مبارک چې کوم دی دغه خپلول دا دغه مبارک اتباع ده. ځکه محبت دعوی چې کې او اتباع د مبارک نه دا دعوه دروغجنه ده. که الله تعالی ته فرمایي اگر چې خطاب غیر مؤمنان ته دی خو هغه عبرت چې کوم دی عموم د لفظ ته دی. و الله فرمایي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. که تاسو دا دعوه کوئ چې موږ د الله سره محبت ساتو فتبعوني، نو د الله د پیغمبر سره چې کوم دی څه وکړئ د هغه تابعداري وکړئ. نو که څوک دا دعوه لري چې او د پیغمبر علیه الصلات وسلام متبع یم زه او زه د هغه تابعدار یم، نو بیا د مبارک اتباع چې کوم دی هغه پکار ده. مبارک سره د محبت دعوی چې کې زه په محب یم د هغه مبارک اتباع پکار ده. هغه مبارک چې کوم د پټکۍ په سر کړی په خپله زندګۍ کې، نو لہذا موږ او تاسو هم چې کوم د پټکۍ په سرول هغه پکار دي. دغه رنګې بل آیت کریمه کې الله تبارک تعالی فرمایي لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ستاسو دپاره بېشکه د الله تبارک تعالی په نبي او په رسول کې بهتره نمونه د هدایت ده. سورت احزاب آیت نمبر 21. نو لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت خدا چې مبارک پټکۍ په سر کړی دی، موږ تاسو ته هم چې کم دی د هغه مبارک هغه اسوه حسنه خپلول پکار دي. د دې آیتونو کریمونو دا خبره واضحه شوه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کم طور طریقه کړې ده موږ ته هغه طور طریقه کول پکار دي، تر څو چې په هغه مبارک پسې خاص نه یو فعل
لہذا پټکی د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک د سنت ته مبارک پس خاص نه دی. لہذا کم سړی چې د اطاعت د نبی اسلام دعوی کوي یا د نبی صلی الله علیه وسلم د محبت دعوی کوي، لہذا هغه ته پټکی په سرول په کار دي، ځکه مبارک پټکی په سر کړی دی. ورستو احادیث مبارکو کې بداغي ثبوت چې کم دی به تفصیل راشي. دا خو دغه آیت کریمونو ترغیب شو په دې خبره چې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک اتباع په کار ده. هغه مبارک چې کم دی پټکی شریف په سر کړی دی، لہذا موږ تاسو هم چې کم دی هغه پټکی په سرول هغه په کار دی. دغه رنګي په دې باب کې چې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک په احادیث مبارکو باندې موږ استدلال کو په دې خبره چې د مبارک اتباع په کار ده. مبارک څه قسمه لباس کړی د موږ ته په کار دی، کم قسمه قول فعل کړی موږ ته په کار دی. دغه رنګ ابن ماجه کې روایت ده جلد 1 صفحه 19 باندې د ذکر کوي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من احیا سنتي قد امیتت بعدي. چا چې زما یو سنت ژوندې کو چې هغه مړ شوی و خلکو په عمل نکو او دوی ژوندې کو، فإن له من الأجور من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شيئا. الله تبارک تعالی به دوی چې کوم د عمل ور کوي غیر د دې چې دوی په عمل کې بس نقصان واقع نشي. نګوري اوس پټکې په سره ول د نبی صلی الله علیه وسلم سنت شو ثابت تر سره روان دي په تفصیل. نو دا خلکو پریخه دی نو چې د پخپل هم ژوند دی کې بل چاتم چې کم دی په دې باندې ترغیب ورکي چې دا پټکې په سروا دوه ته الله تبارک تعالی په چې کم دی هغه ثواب ورکي. دا غننګ نبی صلی الله علیه وسلم بل روایت ته چې دا ترمذی شریف په جلد 2 صفحه 96 باندې ذکر کړم ورک فرمای من احب سنتي فقد احبني. چا چې زما د سنت محبت کو مبارک فرمای د زما سره محبت کو. ومن احبني كان معي في الجنه. او چا چې زما سره محبت کو دی زما سره په جنت کې. نو ګوره څوک چې د نبی صلی الله علیه وسلم د محبت دعوی کوي نو د سنت سره به محبت یې مخ کې، چې د سنت سره محبت نه نو د نبی صلی الله علیه وسلم محبت ورستو بیا نشي راتلی. او چا چې د نبی صلی الله علیه وسلم ور سنت سره محبت کو هغه د نبی صلی الله علیه وسلم محبت کو. او چا چې د نبی صلی الله علیه وسلم محبت کو هغه چې کوم مبارک فرمای زما سره په جنت کې. دویم روایت الترغیب والترهیب کې امام مزری ذکر کړي په جلد صفحه 41 باندې نبی اسلام فرمای من تمسک بسنت عند فساد امتی فله اجر 100 شهید. چا چې تمسک کو منګولې ولا ګولې زما په سنت باندې هغه وخت کې چې کله فساد په امت کې واقع شي فتنه راشي نو د الله تعالی د سلو شهیدانو امر اجر په دی ور کوي. د پټکې د نبی اسلام سنت ته او دغه پرې خو دې شوی دی اوس چې څوک دا ژوند کوي الله تعالی به ته ثواب ورکوي. دغه رنګي ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته مرفوعا ابو داود شریف جلد صفحه 92 میں کراوړای او نبی صلی الله فرمای لو ترکتم سنت نبیکم لدللتم. ابن مسعود سے فرمای لو ترکتم سنت نبیکم لدللتم. کتا شته پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام سنت پرې خو دنو تاسو په گمراه شئ. او پټکې د نبی علیه السلام سنت ته پدې باب کې ډیر روایت قولا و فعلا چې کوم د هغه موږ تاسو ته مخترازي چې د نبی علیه السلام اتباع پکار ده. قرآنی ایتونه واضحه شو چې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک اتباع پکار ده. دغه مبارک سیرت او صورت موږ استاد لپاره خولي نمونه ده. دغه د هدایت خانه نمونه ده. نبی صلی الله علیه وسلم پټکې په سر کړه موږ هم پټکې په سرول پکار دي. دغه مبارک سیرت او صورت اوس داغه بل مقابل په ځان باندې لو پټره چول یا چې کم دی اوس بل څه شي کول دا د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت خلاف دی. مبارک داسې سیرت نو مبارک سیرت چې کم دی هغه پټکې په سره ولونو کو څوک د اتباع سنت دعوه کوي د نبی اسلام د محبت دعوه کوي نغه ته په کار دی چې بیا هغه اسوه حسنه د نبی اسلام د سیرت نخبل کی لکه قرآن آیت کې رااله او هغه اسوه حسنه چې کم دی د نبی اسلام مبارک هغه پټکې په سره